أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة صدقت يا رب العالمين. دی زینا سورة الغاشیه دا شروع شو. الله رب العزت د دې ډومبنه شروع چې کړی د نو هل اتاک حدیث الغاشیه، هل بمانه قد اتاک حدیث الغاشیه، یقینا راغلی دی تا ته خبر د خوریدون کی. خوریدون کی څه شي دی چې خوریدون کی دی مسلسل تکلیف لره چې هغه ورځ د قیامت ته. نو د دې غاشی لفظ د وجې د دې ټول صورت نوم چې دی هغه سورة الغاشیه ګرځېدلی، تسمیة الکل باسم الجزء. الله فرمای هل اتاکا اے بمانا قد اتاکا، یقینا راغلی تا ته حدیث الغاشیه اے خبر الغاشیه، خبر د خوریدون کی. نو غاشیه څه شي دی؟ الآفة التي تخشى الناس وتحيطهم، هغه آفت چې دا خوریږي په خلکو باندې او دل راټینګي، دا ټول خلک راګیري، هغه آفت ته ویل شي غاشیه. وجوه الله وی بعضی مهونه یومئذ په دغه ورځ باندې خاشیتون ښکته به وي، سپیره به وي. دا غاشیه څنګه ورځ ده؟ الله رب العزت فرمایي چې عام ورځ نه ده، داسې ورځ نه ده چې سبا نه، داسې ورځ ده. الله وی چې بعضې مخونه د دې قیامت په ورځ خاشعتون دا به سپیره وي. څه به وي؟ سپیره به وي، ذلیله به وي، خوار به وي. عاملتون فتکلیف به وي. الله رب العزت څه فرمایي چې فتکلیف به وي په دنیا کې. په دنیا کې به عمل کړي، په دنیا کې به څه کړي؟ عمل کړي. ناصبتون او سختی برداشت کوونکي وي په آخرت کې، سختی برداشت کوونکي وي په آخرت کې. تصلا نارا حامیه، داخلیږي به اور ته حامیه چې هغه داسې اور دی حرتون شدیدتون چې ډیر سخت ګرم دی. تسقا من عین آنیه، چې څکولی به شي په دې باندې د هغه چینې نه چې هغه څه شی ده چې هغه خوټ کیدونکې ده او ګرمه ده. لیس لهم طعام، نه به وي د دوی دپاره څه طعام الا من ضریع، مگر ضریع یو معنا. یا عاملتون اے په تکلیف کې به وي په آخرت کې، او ناصبتون په سختۍ کې به وي، سختی برداشت کوونکې به وي. او یا عاملتون د دنیا سره تړه. الله وایي چې عاملتون عمل کوونکې به وي په دنیا کې. په دنیا کې عمل کړی، دا نه چې عمل یې نه دی کړی، خو داسې عمل یې کړی دی چې ناصبتون سختی برداشت کوونکې به وي په آخرت کې. د دې عمل په صغر باندې د دې د وجې به دې په آخرت کې سختی برداشت کوي، صراحت به ورته نه میلاویږي. تسلا دی به داخلولی شي نارن اورتا حامیه حارتون شدیدن چې ډیر سخت ګرم اور دی، چې ډیر سخت ګرم اور دی. الله هم دې وساتي. بیا الله وی تسقا من عین آنیه، څکولی به شي په دیو باندې د هغه چینې نه. څه شي نه؟ د هغه چینې نه. آنیه چې ګرمه چینه ده. څه شي ده؟ ګرمه. ما حرتون شدید چې ډېرې سختې. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حدیث مفهوم دی انسان ته اوبوس کی نو د ډکو د سماتی په ځای باندې بدنه دا کلمې دا کتره کتره چې دي دا وځي. ښه الله هم دې وساتي. نو تسقا من عین آنیه، ګوره دا مخکې تیر شو. الله وی ثم ان علیهم لشوبا من حمیم. گویا په آخره کې الله رب العزت د قرآن د مضامینو فهرست دی انسان ته وړاندې کوي چې بھائی په دې سوزونو باندې غور فکر وکړه، دا د نهیر نشي. نو الله رب العزت فرمای تسلا نارا حامیه تسقا من عین آنیه، څکولی به شي په دې باندې هغه چینې ګرمې نه. الله هم دې وساتي. بیا الله فرمای لیس لهم طعام، د دې دپاره به څه طعام نه وي الا من ضریع، مگر څه شي د ضریع بوټي. ضریع بوټي عرب والا ورته وایي شجر مر ذا شوکین،
داسې یو بوټي چې هغه تریخ وي او نهایت تریخ وي او ځا شوکین چې هغه ډېرو ازغو والا وي څه والا ډېرو ازغو والی چې په مرۍ نه تېرېږي نو مخکې خو یو تعبیر دام راغلی چې زقوم بوټي به وي خو بعضې علما فرمایي چې دا دوریع چې دی دا د زقوم نم ډېر تریخ دی دا دوه قسمه دا د جهنمیانو خوراک وي الله هم دې وساتي سخت تریخ او غنو والا خوراک وي الله هم دې وساتي څوک بابا د شاه منصور تعبیر کړی دی وایي زموږ په دې علاقو کې مخکې اوس غالبا نشته ما ته خو پته نشته کېدای شي مشران یې پېژني کفرکنډه ورته وایي که څه شي ورته وایي کفرکنډه وایي دا ډېر تریخ وي تقریبا دغه موږ خو لیدلی هم نه دا سره او وایي دغه وي پکې دا غني پکې وړې وړې یا چېرسې نور به تاسو پېژنئ داسې ماما جي که نه نو الا من دوریع نو هغې تعبیر په دې سر کې خدا د دنیا هغه دی کفرکنډه دا د دنیا هغه دی او نه دی بس د دنیا غم خو نه لیدلی خدای راته د آخرت غم نه ښایي الله هم دې ته وساتي او الله دې ته موږ ټول بچ کړي نو لا یسمنو الله وایي خوراک خو د دوه څیزونو دپاره انسان کوي یا یې د دې دپاره کوي چې د ته لذت او خوند مخصوص شي څه شي لذت او خوند چې د ده بدن ته نشونما میلو شي او یا د دې دپاره چې د ده دا لوږه که عارضي وي لږ ټیم لوي ډېر لوي خو چې د ده دا لوږه ختمه شي خو الله وی د جنت ته داسې خوراک دی چې په دې به لوږه هم نه ختمیږي او په دې باندې چې دی د بدن ته هم څه طاقت نه میلاویږي الله وی لا یسمنو نه به سرب کېږي په دې باندې یعنې بدن به هم پرې نه را جوړېږي ولا یغني او نه به بې پروا کېږي من جوع دې د څه نه نه به دې بې پروا کوي د لوږې نه د لوږې دپاره هم دفع کول نشته لوږه به هم نه ختمیږي دې سره بس هلته ورکې غوپه ورکوي بیا وایي خوراک ته مېړه کي دلته به دا خوري هلته دا خو به تې کلمې وځي الله هم د وساتي بس عذاب به لا بس د الله د قهر مظهر چې الله بچا خپل غضب او قهر را نازلوي بس د هغې ځای جهنم دی الله هم دې بچ ساتي د هغې ځای بس جهنم الله هم دې بچ ساتي نو لا یسمنو ولا یغنی من جوع نو د دې وجې الله وایي نو د دې وجې دې لاندې مفسرینو لیکلي سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه یو پیره یو نصراني ولیده راهب نو هغه دا مخکې هډوکې م راوتي و هغې دا راهبان وغیره ډېرې خواري کوي ځان هغه عبادتخانې ته وقف کړي دا اوسني خو هسې ارامیان دي خو هغه ټیم چې کومونو هغې به چې ځان د صومعي ته وقف کړو بیا به ځان سم وقف کړو او دکه شان دا چجي به پکې وي چجي پکې راوتي او د مخ هډوکې م راوتي نو عمر رضی الله عنه هغه ته وکتو نو ډېر زیات یې وجړل ډېر زیات یې وجړل بیا دا آیات وي چې عاملة ناصبه تصلى نارا حامیه تسقى من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضريع ډېر محنت یې کړی دی ځان یې زړه ستړی کړی دی خو هندو ستړی خدای ناراض هغه کیسه ده نو لا یسمنو ولا یغنی من جوع بیا الله فرمای وجوه اوس خدا ډله را خو د دې په مقابله کې یوه بله ډله هم شته الله وایي چې ته دا ونوایې چې ګورې صرف جهنم دی او سزاګانې دي الله وایي نه بلې ډلې دپاره مې تیارې کړې دي هغې له مې د یو عزت مقام تیار کړی دی هغې له مې یو اوچته مرتبې والا خلک مې پیدا کړي دي اوس ستا خوښه ده چې ته کومه ډله کې ځان را دننه کې الله دې نیکه توفیق راکړي نو الله فرمایي وجوه بعض مخونه یومئذ په دغه ورځ باندې ناعمتون دا بسې لذت کې به وي د لذت او د پراخۍ او د خوشحالۍ هغه نښې به د ده په مخ باندې را څرګندې وي ناعمتون یو معنی دار الله دې راله را نصیب کړي ټول به وایه کنه تاسو نه دی خوښ الله دې را نصیب کی وجوه نمونه بوي یومئذ په دغه ورځ باندې ناعمتون خوشحالیدون کی د پراهه او د خوشحالی هغه آثار به په مخ باندې راښکاره شوي الله دې را نصیب کی بیا الله فرمایي لسعیها بعملها په هغه خپل محنت او په عمل باندې به راضیتون دې خوشحاله وي ډېر زیات به خوشحاله وي الله دې پکې موږ راولي نو ډېر زیات به خوشحاله وي فی جنت عالیه په اوچتو جنتونو کې به وي اعلی مراتبو کې به وي ما تاسو ته ویلي حدیث کې راځي چې د یو جنتي او د بل جنتي ترمنځ فاصله دا د ځمکې نه تر اسمانه پورې ده
د یو درجې نه بلې درجې، یعنې ستا نه یو نیکي څوک اوچت دی نو هغه به ستا نه دومره اوچت وي جنت کې ټول په مثلي شیزونو باندې ډایرکټ په ډایرکټ تا ته به د هغې مثل خدای پاک درکوي. هلته دلته دې سبحان الله وي، هلته به خدای پاکونه درکوي، بس د هغې به مثل تا دلته میلاویږي. نو دکه شان دلته چې دې ګناه وکړه هلته به درته اجدها یا یو څه یا بل څه میلاویږي. الله هم دې وساتي. نو خبره داسې ده چې یوه درجه د بلې نه به دونه اوچتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی لکه د ځمکې او د اسمان چې فاصله ده څومره. او بل حدیث کې راځي چې د تاسو چې څنګه ستوري ویني او د یو بل نه اوچت ښکته بره دکه شان د دې ترمنځه د جنت او ستاسو د یو جنتي او د بل جنتي ترمنځه فاصله ده. الله دې اعلی درجې والا جنت را نصیب کی. د دې وجه حدیث کې راځي تاسو د خدای نه جنت غواړئ نو جنت الفردوس غواړئ، ځکه دا الله جوړ کړی دی په خپل لاس باندې. دې کې هوا دا چې دی نو دا د څه نه چلیږي، دا د بره نه چلیږي، د عرش نه، د دغه ځای نه. او بل کې راځي چې د دې چت چې دی دا عرش دی. نو الله دې اعلی جنت را نصیب کی. نو خبره داسې ده وجوه یومئذ ناعمه، مخونه به وي په دغه ورځ باندې بعضې نعمتونو کې به وي، لذت والا مخونه به وي. بیا لسعیها راضیه ای بعملها راضیه، په عمل خپل باندې به څه وي رضا به وي، په محنت خپل باندې به خوشحال وي. فی جنت عالیه، په اوچتو جنتونو کې به وي. لا تسمع فیها لاغیه، نه به اوري فیها په دې جنت کې لاغیه لغوه خبرې ګډې وډې فضول خبرې به پکې نه اوري. دنیا کې خو هلکه وایي دا مړه فضول خبرې کسې ګډې وډې بس لرې شه سړی دی دا. الله وایي په جنت کې به فضول خبرې نه اوري، ګډې وډې به نه اوري. که ګپ شپ هم لګوي ملګري داسې به نه چې ګورې ګپ شپ به نه لګي، نه باقاعده متکیان ملګري به یو بل سر میلاویږي، دایي به بازار لګي، خو چې د نیکۍ دپاره تعلق وي دا یاد ساته. نو هغې به خپلو کې تعلق د دنیا حدیثو کې راځي د دنیا تذکرې به کوي یو بل سره چې په دنیا کې چې زمونږ دا، خو هغې کې به د غلط څیزونو یا لغوه څیزونو د دې تذکره به نه وي، خالص سوچه صفا ګپ به وي. الله دې را نصیب کړي. فیها عین جاریه، الله فرمای بیا په دې کې به چینې وي جاریه. عین دلته جنس ذکر کو، نو دا نه چې یوه چینه به وي، ډېرې چینې به وي. تاسو هلته مخکې ویلو که نه چې دا خاص خوراک د هغې نه به پکې هغه چینه وغیره راغلي او د متکیانو طرفه وغیره مخکې باز تیر شو، نو بلا چینې به وي. په دې جنتونو کې الله دې را نصیب کړي. فیها عین جاریه فیها سرر مرفوعه، داسې ونه وګورئ چې چینې به پکې نو څه په بلاک به پکې ناستیم یا په خښته به صرف ناستیم، نه الله وایي که ستا دغه خوښې نو په دغه به ناستې، ستا د زړه مرضي ده. خو فیها سررن داسې به نه وي، په دې کې به سررن تختونه به وي. څه به وي؟ تختونه به وي. مرفوعة عالی قدر، اوچت مرتبې والا تختونه به وي. دنیا کې چا تخت د مفتی زرولی خان صاحب تختو ولسې خادمانو دا غزان له یو سیستم هغې ته به تخت سلیماني وي چې چاپلار به راغی هم به ورسره په هغې نه کېناست. نو داسې په دنیا کې هر چا ته په خپل یو څیز باندې ناز وي، یا چېرې د هر چا یو خپل مزاج وي چې د شریعت تر حدودو دننه وي، اجازت دی درته. نو فیها سرر مرفوعه، دنیا کې بادشاهیان وي، د خپل تختونه وي، د هر چا خپل یو بس یو خاص کور د جرګې مشر د هغه خپل یو ځای دی، لاندې عام کس دی د هغه خپل یو ځای، د هر چا خپل خپل ځای. خو جنت کې الله به ته د خپل جنت باچا جوړ کړي. الله وی فیها سرر مرفوعه، په دې کې به تختونه وي اوچت ذی قدر عالی قدر. الله فرمایي و اکواب، او جامونه به وي، پیمانې به وي، لوښي به وي، موضوعة ایښودلې شوي، معلق فی السما، په اسمان کې به درته معلق وي. داسې به د ستا لوښي به داسې پراته وي، داسې جنت کې به درته وي، او جنت کې به هم داسې وي، محل کې به هم دننه وي. نو و اکواب، او لوښي به وي، موضوعة ایښودلې شوي، و نمارق، او تکیهګانې به وي، مصفوفة قطارا در قطار، قطار اندر قطار. دا به تکیهګانې به لګېدلې وي، خو داسې تکیهګانې به وي چې ډېرې غټې غټې تکیهګانې به وي. وزرابي مبثوثه، او سویه طلایې به وي خورې کړې شوې. نو هلکه بعضې احادیثو کې راځي چې دومره یو اوږده طلایي به وي پکې چې د اوو ځمکو اوو اسمانونو برابر به وي.
د اوو ځمکو او اوو اسمانونو کافرانو په اعتراض وکړو اعتراض یې وکړو چې تعالی څنګه خبره ده اوو ځمکو اوو اسمانونو او تکیې به دومره غټې وي او دا ده چې دا دونه دې پوم ته به د چاپلار ورخیږي دې ته به بیا له درمپایه او پوڼې جوړوي دې ته به څه کوي نو الله وی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت ورپسې ډایرکټ جواب وکم صحیح ده نو بعضو کې دا راځي ښه نو الله وی چې دې دا وی چې دونه غټه تکیه نو تکیه خو چې په تخت پرته وي هغې ته خو شاته دیوال نشته ته وی چې چینې سره به وي دا به وي دا به وي نو دا به بیا کابو کېږي څنګه سړی به راوچتوي څنګه وی هغه یو ځای کې چېرته یو اخون وکړه نو هغه خلک ورته چې کاکا ته خو موږ له امامت هم نه راکې صرف جومات کې هسې پروت دی مونځ هم بل څوک راکوي او ته صرف په جومات کې سبق هم نه وې او امامت هم نه راکې کور ته هم نه ځې هېڅ ته نه ځې نو ته خو چې جومات کې پروت ته خو به ډېر عبادت کوې که نه خدای ته به ډېر نږدې نو هغه ورته چې او زه خو خدای ته خامخا ډېر نږدې یم ستاسو نه خو ډېر نږدې هغې ورته چې دا څنګه نږدې داسې به نه کې زموږ د علاقه غریزه چې دا یو غر خو دې ځای نه لرې کړي ورته چې یو 2 میاشتې را باندې نور خوراک وکړې چې 2 میاشتې را باندې خوراک وکړې که نه دا سوچه غوړي مړي وخورم بس بیا زه پوه شو دا غر پوه شه هغه ورته چې ټیک ده چې 2 میاشتې زه نیک بیا چې دی نو دا سوچه غوړي مړي خوړلي دي نو ښه مضبوط شوی سړی دې ته یې وې راځئ راپسې چې ورغلی دی نو غر ته یې ډډه والې ده چې ډډه یې والي دا راته را په شا کې شاوه نو هغې ورته داسې کتئ غر درته څنګه په شا نو زمانه خو نه ده پاتې ستاسو نه پاتې ده زه خو درله اوچتوم خو ستاسې راته نه را په شا کولی تاسې نه را په شا کوئ نو الله رب العزت فرمایي چې نه نه داسې تکیې نه دي هغه چې کېښودلی شي بس پرتې دي مضبوطې او چې ته ختل غواړې یو پوم نه بل ته یو سبحان الله وایه د 500 کالو مسافت به درته را لنډېږي بس ورخېږي او بیا به رپې ټوپونه وه افلا نن سبا خو مثال هم شته که نه دغه سپرنګان پکې نه دي لګېدلي نو الله وي افلا ینظرون ستاسو په دې مقل کار نه کوي الا الابل کیف خلقت تاسو نه ګورئ د اوښانو ته اوښ ته وګورئ که نه مضبوط دی څنګه دنګ دی لاندې نه چې ورخېږي چیت کس به څه کوي ورټوپ کوي به څه به کوي هغه کیني چې هغه کیني کس پې د پاسه بیا کیني بس هغه پاسې ودرېږي افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت الله وی دې ته نظر نه کوي یا دا مخلوق د دې خلقت ته سوچ نه کوي چې دا اوښ مې لا څنګه پیدا کړ تاسو پیدا کولی شوی اوښ قدرې او الله وی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى السماء واسمان دم سوچ فکر نه کوي کیف رفعت چې دا خدای څنګه اوچت کړی دی دې ته هم سوچ نه کوي والى الجبال كيف نصبت والله رب العزت فرمای چې تاسو غر تم نه ګورئ چې الله څنګه نسب کړی دی خخ کړی دی والى الارض كيف سطحت او تاسو ځمکې تم نه ګورئ چې الله څنګه خورا کړی ده که چاته ټوله ځمکه غر ګرځولې بیا به څوک چې بس جووره وه د سره بس لاندې باندې ټوله یو شان بیا الله فرمای نو خبره داسې ده وی مفتی محمود رحمه الله به فرمایل چې ګوره سړی په اوښ باندې کینی نو د ده لومبانې چې اوښ ته څنګه خېږي نو نظر یې په اوښ لګي نو د دې وجې الله وی الی الابل کیف خلقت او بیا ورپسې ډایرکټ چې دی سړی داسې څنګه کینو نو په اسمان یې نظر پرېوځي نو وی الی السماء کیف رفعت الله ورپسې ډایرکټ وی بیا هغه چونکې د عربو معاشره وه نو هغې ته به ډایرکټ بس داسې بیا غرونه نو الله وی و الی الجبال کیف نصبت او چې راکوزیږي یا د غشي روان شي امربتار کې نو بیا ځمکې ته لاندې ګوري نو الله ورپسې وفرمایل چې و الی الارض کیف سطحت الله دې کبه د انواراتونه ډک کړي دا هغه وایي او مفتی نعیم احمد لودیانوي رحمه الله هغه باندې اعتراض وشو چې خبره روانه ده د جنت او جهنم او دلته پکې الله وی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت دلته دې ته ساجد مفتی احمد لودیانوي نعیم احمد لودیانوي رحمه الله ولوي چې دې ورپسې الله ذکر کړي فذکر انما انت مذکر بس ته نصیحت کوه ځکه چې ته نصیحت والای ته نصیحت کوونکی ته موږ دې له رالیږلې
نو اعتراض نو داعی د پاره په دې سيزونو کې ډېر سخت ضرورت یې غوړلې څنګه وی ګور الله وی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیا دې د وخت سوچ نه کوي چې دا څنګه خدای پیدا کړی دی نو د انسان لا چې دا داعی دی او د دعوت ورکړي د حق طرف ته نو دلرا په مهنت کې د اوخ په شان کې د پکار دی چې مهنت په صحرا هغه څومره په صحرا کې لګیا ای سخت کوي دغه شان بدی مسلسل مهنت کوي لګیا او دک شان بیا لاغوي و الى السماء كيف رفعت او فاخلاق کی د داعی د پاره د مختلف سيزونه راځي څوک به پړک چلی څوک به کنزل کوي څوک به سګي دله د اسمان په شان اوچت اخلاق پکار دي او بیا ورته و الى الجبال كيف نصبت او فعقائد کې د دلرام مضبوطه عقیده د غر په شان پکار ده لکهونه مستقیم په خپل مقام که خزان را باندې راشي کبا چې د زین او نه خوځي د عقیده خو ار سخت تکلیفونه ار سبب برداشت کوي خو د زین به نه خوځي او په عاجزه کې دی بدانه وي چې بس ما دعوت شروع کو زه عالم شم زه تبلیغی شم زه پیر شم یا زدا شم مامون زه کنه زه اوچت شم نه و الى الارض كيف سطحت او پزمکه کې با په عاجزه کې بدی د زمکه په شان داسې ځان بچی دی عاجز غنی ځان به سم نه غنی ځان بغوړ نو بس الله دراته توفیق راکړي امين نو دا خبره ده ښا بیا نو الله د اسمانونو تذکرہ کوي ښا او دا نن سبا خو بیا چې دینو ایجادات د یو سبل سه بیا بازي سيزونه کتلی شي لیدلی شي بیا په آلاتو باندې دغه د افلاک چې څومره دی هغه چې څومره په آلاتو باندې د نږدې نه کتی شي هغه زینو ته ورشنه دا غیر ډیر بیا چې د انسان چې په سوچ کوي فکر کوي عقل نه کار اخلي نقطه پاک انسان له ډیر بیا ذهن کولاوي ډیر لارې کولاوي خو موږ په سوچ نه کو او زاړه چې کوم نو مال لوي خلک اسلام اریوسیز اکثر په عقل تلجین دا اغه نړوان دي دور کې دا فیثاغورس وغیرہ اغه د اسمانونو منکرو دا بس سويستا نظر دی وبر لګي او دا واغه کسی نو الله وینا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیا دوی نګوري اوخته چې دا څنګه پیدا کړی شوی دی و الى السماء او اسمانونو ته كيف رفعت چې دا څنګه اوچت کړی شوی دی و الى الجبال او غرونو ته كيف نصبت چې دا څنګه نسب کړی شوی دی خخ کړی شوی دی و الى الارض ازمګه دا كيف سود چې دا څنګه خورا کړی شوی دا فذكر بس نصیحت کوا بلغ المسلات مسله توحید رسوا انما انت مذکر یقینا انت نصیحت ورکون کی استادی خو خرا لست علیهم نیت بدیو باندې بمسیطر مسلط ذمہوار په نیت بس دغه اسلام وروړو کنه استاد ذمہوار ته بس دین ور رسوا الا من تولى مگر هغه څوک چې راز وکړو مخه واړو وکفر او کفر وکړو فيعذبه الله نو عذاب ور کیدل را الله رب العزت العذاب الاکبر ډیر لوی عذاب الله هم دو ساتي ان الینا ایابهم بیا الله رب العزت فرمایي یقینا زمون جانب ته ایابهم رجوع د دیو دا ثم ان بیا یقینا علینا بمنګ باندې حسابهم حساب د دیو دی بیا بمنګ باندې د دې څه شي دی حساب کتاب دی نو بس بلا تفکروا ولا تحزن تو سوچ مکوا غم جن کی غما منګو دی سره پریدا هل اتاک حدیث الغاشیہ یقینا راغلی تا خبر د خوریدون کی وجوه یومئذ باز مهنا په دغه ورځ باندې خاشعتون سپیره بوي عاملتون عمل کوونکی په دنیا کې ناصبه په سختي بوي په آخرت کې تصلا نارن حامیه داخليدون کی وي هغه اور سخته ګرم تا تسقاس کولی بشي بدیو باندې من عین انیه دا غچینی ګرمینا ليس لهم طعام نشته د نبوي د دیو د بار طعام الا من دوری مگر کفر کندا لا یسمنو دی بنخری لا یسمنو دی منغټی کی بدی سرا ولا یغنی ونو دی پر بے پروا کی دی لرا من جوع عند سنا دا لوګینا الله هم دو ساتي وجوه باز مخنا یوم ازن بدغ ورز باندې ناعمتن په لذت کی به لسایها ای بعملها په خپل عمل باندې چې په دنیا کې کړي راد یو خوشاله بوي الله دې را نصیب کی فی جنت عالیه په جنت اوچت په جنتون اوچت کی به لا تسمعوا نبور بیا بدی کې لاغیا لغو خبري فیا بدی کې عین چینی بوي جاریه جاری فیا بدی کې سرون تختونه بوي مرفوعه علی قدر واقواب موضوعه او جامونه بوي خودل شوی ونمارق مصفوفه او سبوي او تکیاګانی بوي قطار اندر قطار وزرابی مبثوثه او تلای بوي خورې کړې شوی فلا ينظرون یا دین ګوري ال الابل اختا کې بخلقت څنګه پیدا کړې شوی دی ویل السماء
اسمانونو ته کیف رفعت چې څنګه اوچت کړی شوی دی ویل الجبال او غرونو ته کیف نصبت چې څنګه حق کړی شوی دی ویل الارض ازمګی ته کیف سطحت چې څنګه خور کړی شوی دا فذکر بس نصیحت کوا انما ای بلغ مساله ورسو بس انما یقینا انت ته مذکر ته حسی داعی عالم ته پیغمبر د زمانه استاکار مساله رسول دی الله دې استقامت په شریعت را نصیب کړي لست علیهم نه تبدیو باندې بمسیطر ذمہوار الا مگر من حاسوک تولا چې سی وکړو مخ یې واړو اجتناب یې وکړي اراز یې وکړو وکفر او کفر یې وکړو فيعذبه الله العذاب الاکبر نو عذاب ورکی الله رب العزت عذاب ډیر لوی الله دې وساتي ان الینا ایابهم یقینا دې بیا واپس زمونږ جانب ته رجوع یې مونږ ته ثم ان علینا حسابهم بیا په مونږ باندې حساب کتاب دی الله بیا په مونږ باندې د دوی حصہ